الله پاک زمونږ او ستاسو په دین کې یو پنځه غټو شیزونه الله پیدا کړی دي چې د هغې نه زمونږ دین جوړ دی. اول په هغې کې اعتقادیات دي د مسلمانانو عقیدې چې د مسلمان د ذهن او د زړه باور او عقیده او یقین با څنګه وي دې ته اعتقادیات چې د مسلمان عقیده د خپل دین سره برابر وي د ذهن او د زړه جوړ شوی د عقیدې د اسلام او د دین سره. دویم په هغې کې عبادات لکه مونځ دی، روژه ده، حج دی، زکات دی، دې خبرو ته عبادات ویل کېږي. دریم زمونږه په اسلام کې معاملات دي. مسلمان به اغستل څنګه کوي، مسلمان به خرڅول څنګه کوي، د جون معاملې به د مسلمانانو څنګه وي. څلورم زمونږ او ستاسو په دین کې اخلاقیات دي. زمونږ او ستاسو د ژوند د بدن صفت به څنګه وي، اخلاقیات به زمونږ او ستاسو په دنیا کې څنګه چلیږي. او پنځم زمونږ معاشرات دي. معاشره ویل کېږي د انسان چې د بل انسان سره ګاونډ تیری، د کلي، د بازار، د ملګرتوب، د یو بل سره د انسان ژوند څنګه تیریږي، د دې نوم دی معاشرات. دا پنځه واړه قسمونه زمونږ او ستاسو دین کې د دې پوره تفصیل دی. زمونږ او ستاسو د دور مونږ کې کمی دا دی چې دې زمانې خلکو دا خیال دی چې دین او اسلام د جماعت سره تعلق لري، د روژې سره تعلق لري، د زکات سره تعلق دی، د حج سره تعلق دی. دې سره دې ته دین وایي. او د دې نه سوا چې څه دي مسلماني دغه عبادت نوم دی چې مونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، حج کوه، به دې ته دینداري وایي. نه زمونږ دین دا پنځه شعبې چې بیان کړلې، اعتقادیات، عقاید د مسلمانانو، عبادات د دوی، معاملات د دوی، اخلاقیات د دوی، معاشري زندگی د دوی، دا ټولې خبرې پنځه قسمه زمونږ دین کې دننه راغلي دي پوره په تفصیل سره. صحابه کرامو کې یو صحابي دی، د هغه نوم دی حذیفه رضی الله تعالی عنه. حذیفه ته یو کافر د یو پیغور په شکل باندې یو خبره کوي، او هغه مسلمان د دې کافر د اعتراض په یو ډېره ښایسته طریقه باندې جواب ورکوي. یو کافر د مسلمان نه تپوس کوي، تاسو خو هر کار تاسو ته دا پیغمبر ښیي، تر دې چې تاسو ته د اودس ماتي چلم ښیي، ولې تاسو د اودس ماتي په طریقه نه پوهېږئ؟ انسان چې پیدا شي د مور نه، نو مور ورته ښودلی که نه. نو حذیفه بن الیمان صاحب دې سړي ته وایي، او زمونږ دا پیغمبر موږ ته د هر ژوند هره طریقه ښایي، تر دې چې موږ ته پیغمبر د قضای حاجت او د اودس ماتي طریقه ښایي، خو هغه دا
چې کله تاسو قضای حاجت ته ځئ نو قبلې ته به نه مخکې نه به قبلې ته شاکې. دغه کافر چې دا تپوس کوي دا قبله پیژني، د قبلې احترام پیژني، لیکن پدې پویږي نه او داسې نه کوي چې اودس ماته به قبلې ته مخامخ نه کېنه او قبلې ته به شاکو منا. موږ ته زموږ پیغمبر د اودس ماتې طریقه دا ښایي. صحابه کرام وایي چې کله موږ دا شام علاقه ونیوله او ایران نو مسلمانان ولا راولو نو چې څومره باترومونه جوړو ټول په طرف د قبلې جوړ. یو باتروم هم داسې نه و چې به د قبلې نه بدلو نو مخامخ به قبلې ته کېناستې. زمونږ اسلام د دې نه منع کړې وه نو ټول مسلمانان په دې باتروم کې الټه کېناستل. دا یې نه ویلي چې دا باتروم جوړ شوی داسې دی اوس مجبوري ده نو داسې به کېنو. نه، الټه په باتروم کې کېناستل. لیکن مسلمانانو خپله طریقه د خوږ پیغمبر بدله نه کړه. داسې هر مسلمان لره په هره زمانه کې په ده لازمي دي چې ګوره پام کوه ما او تام قبله پیژنو چې دا قبله کوم طرف دی. په دې پټو کې به مو خلک لیدلي مچاتو ته کوم طرف ناست دی. که به دا خیال منګه کوو چې دا طرف د قبلې دی یا قبلې ته مې مخ کړې ده او یا مې قبلې ته شا کړې ده نو دې وخت کې مسلمانان د دې خبرو خیال نه ساتي. او الحمدلله